الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله مولانا العظيم. دا د دې صورت په سر کې منګه دا یو خبر زده کړه چې الابتلاء سنت الحیات، یعنی امتحان او ازمایش ته الله تعالی نه دا دې ژوند یو مسنون او عادت دی چې په دې ژوند کې به په هر چا باندې ازمایش او امتحان به راځي. نو د مکې معظمې دور دی، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او صحابه په لوی امتحان کې پراته دي چې د کفر پوره غلبه ده په مکه کې او چاپېره په اطرافو کې، او دا چند کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا ولاړ دي. نو د هغې د تسلۍ دپاره قرآن د پیغمبرانو قصص ذکر کوي. د مخکې د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کړه، د نوح علیه السلام واقعه ذکر کړه، اوس د نورو څلورو پیغمبرانو علیهم السلام واقعه هم اجمالي طور باندې دلته ذکر کوي. من جمله د هغې نه لوط علیه السلام هم دی. لوط علیه السلام موږ مخکني سبق کې دا وویلې چې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام وراره دی. د ده د پلار نوم هاران او د هاران د پلار نوم ازر و، لکه څنګه چې ابراهیم ابن ازر دی. دا په حضرت ابراهیم ایمان راوړ او د الله پیغمبري م ورکړه. نو دا دغه چې کوم دی حضرت ابراهیم چې لاړل تا، نو بیا یې دی دغه قرای قوم لوط ته دی ولېږه چې ته لاړ شه او د خلکو د اصلاح کوشش کوه. نو خلک ډېر مفسد خلک او ډېر بې غیرته خلک و. به دا موجوده انګریزانو ته وګورئ دقسې بې غیرته و. بس لنډه خبر دا ده. ولوطا واسکر لوطا، دا هم ترجمه ده چې یاد کوي لوط علیه السلام. او د لوطن معنا دا ده و ارسلنا لوطا، لېږلی او موږ لوط علیه السلام. اس قال لقومه، هغه وخت چې ویل خپل قوم ته انکم لتأتون الفاحشة، یقینا تاسو راتله کوئ فاحشې ته. فاحشه اصل کې هغه ګناه ته وایي چې هغه په دې ګناه کې انتهایی قباحت او انتهایی ناکارۍ ته ورسي. د دې وجې نه زنا ته فحاشي ویلی کېږي او لیواتت ته چې کوم دی نو فحاشي ویلی کېږي. زنا داره چې سړی د زنانه سره بدعملي کوي بغیر دی نه چې نکاح یې ورسره کړی، او لیواتت دې ته وایي چې سړی د زنانو په ځای باندې سړي استعمالوي، دا لیواتت دی. دا دواړو ته قرآن دلته فاحشه ویلې ده. او بیا د هغې تفصیل قرآن کوي چې تاسو داسې یو ګنده عمل ته راتله کوئ ما سبقکم بها من احد من العالمین، چې وړاندېوال یې نه دی کړی ستاسو نه په دې بد عملۍ باندې یو تن د مخلوقاتو نه، یعنی یوازې انسانان نه بلکې په مخلوق کې هم داسې هېڅ مخلوق نشته چې هغه دا ګنده عمل کړی چې نر په نر باندې یو ځای شوی او نر د نر نه خپل حاجت پوره کړی. دا لومبنۍ د دې ناکاره ګناه او د دې بې غیرتۍ دا سبق دا د قوم لوط نه ساز شوی دی. او قوم لوط ته هم ابلیس یو لوطي ته راغی او هغه کې ځان باندې دا تجربه وکړه چې دا چل دا لوبه به تاسو کوئ. نو د هغې نه دا لوبه شروع شوله. نو قرآن ځکه وایي چې ما سبقکم بها من احد من العالمین، دا ګنده عمل ستاسو نه مخکې په هېڅ مخلوق نه دی کړی. او دا دې مفسرین لیکلي دي چې د دې نه مخکې چېرته نر په نر نه دی لیدلی شوی، حتی چې سپی هم په سپي باندې چا نه دی لیدلی او خر په خر باندې چا نه دی لیدلی. د دې نه وروستو
دا ګنده عمل دی دنیا ته دی خلکو راوړی دی او ابلیس دی هغه استاد دی هغه ابلیس اوس هم موجود دی د دې وجې نه دا ګندګي اوس هم موجوده ده ځکه چې استاد د دې موجود وي دا ګندګي به موجود وي او دې ګندګۍ له اوس دغه یورپ چې تاسو په ډېر مین یئ او د هغې په ژبه باندې او د هغې په تعلیم باندې داسې ورسوري یئ هغې اوس دغه ګنده عمل خپلو پارلیمان نه قانوني حیثیت یې وله ورکړه چې سړی ودولی شي سړی ودولی شي او داسې فرضي خبره نه ده پر اخبارونو کې راځي یو بوډا انګریز د بل بوډا انګریز سره واده وکړي بیا بل ورځ په اخبار کې راغلي څنګه یو موږ ډېر ښه خوشحالي بوډاګان ځوانان خو یې لا پرېږدونه بې غیرته دي د دغه بې غیرته قوم په ژبه او د هغې په تعلیم او د هغې په طرز زندګۍ هغسې ځان سازولو پتون اچولو دا سر انګریزی کولو ګیره خرولو دا موږ دا په هغې پسې لیوني حالانکې هغه داسې دوس قوم دی چې هغه عمل کوي چې هغه د انسانیت نه هم خلاف دی اوس سړی به سړی ودی او هلک به سړی ودی او اوس قرآن د دغې فاحشې تفصیل کوي چې هغه فاحشه څه شی دی ادا انکم لتاتون الرجال آیا راځئ تاسو سړو ته د پاره د خپل خواهش پوره کولو دا خپل خواهش تاسو د سړو نه پوره کوئ او یو سړی چې ګنده عمل کوي نو بیا یو نه وي چې په ګنده او څوک عادت شه نو بیا یو ګندګي نه کوي هغه چې بیا ګوري په ډیران کې به پروت یا دوس وتقطعون السبیل او کټ کوئ تاسو لارو لره دوی په لارو کې ناست دا قطاع الطریق مو خلق به وجل او د خلکو نه مال اخیسته او خلق به پرې فاحشې باندې مجبوره کول دا دونه بې غیرتو او وتأتون فی نادیکم المنکر او راتله کوئ تاسو په خپلو مجالسو کې د خطرناکې ګناه ته یعنې د یو بل په مخ کې په مجالسو کې په یو بل ته به یې کتل او دا عمل به یې کو دونه انتهایی د بې غیرتۍ انتها ته رسېدلي خو دویم بیا هم قومي لوط به وله قانوني حیثیت نه و ورکړی پوهېږئ په دې باندې انګریز وله اوس قانوني حیثیت هم ورکړی دی حضرت لوط علیه السلام ډېر لوی د دوی د اصلاح کوشش وکړو ډېره منډې ووهله په هر قسم دلایل یې د دوی مخې ته کېښودل خو دا داسې په هغې شیطان داسې سور شوی او شیطان داسې په خپله لمسه کې دا کړي وو او پرې ګمراهۍ او پرې بېغیرتۍ کې داسې غوپه شوي وو فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم د لوط علیه السلام لوط علیه السلام ته الا ان قالو مگر دا وینا وه ائتنا بعذاب الله راوله الله عذاب دا استهزاء وی که موږ دا کم کار کوو الله په دې خپی چې تی راته وی او شپه ورځ لګیا یې زه د خدای عذاب راوله بل ځای کې قرآن راځي چې دغه دا دوی ورته جواب فما کان جواب قومي الا ان اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون بل ځای کې قرآن کې داسې راځي چې جواب د قوم دا چې دا لوط او د دا کورنۍ د دې کلي نه وشړئ دا ځان پاک کوي دا ځان شیخان کوي چې موږ دا لوبه نه کوو نو د هغې جواب دا دی چې اول خو حضرت په عذاب ویرول نو دوی العذاب راوله نو لوط علیه السلام بیا خپل بیان او خپل دعوت مسلسل کو بیا لګیاو نو په آخر کې د دوی دا فیصله وکړه چې دا لوط او د دا کورنۍ د کلي نه وشړئ ان كنت من الصادقین که یې ته د رښتینو نه چې ته واقعي د الله پیغمبر او موږ چې دا کوم عمل کوو دا واقعي فاحشه ده نو که ته رښتینې عذاب راوله ځه اوس کله چې حضرت لوط علیه السلام پوه شو چې دا قوم خبره نه مني په دې کې د اصلاح ځای پاتې نه شو نو خیر یې وکړ
او هر پیغمبر ال خیری قوم ته کړي دي چې پیغمبر دې نتیجه باندې رسېدلی دی چې د دې زما د بې غیرته امت دا وجود دا د عدم نه غوره نه دی بلکې د عدم د وجود نه غوره دی چې ورک شي نو بس خدای ته لاس اوچت کړی دی نو حضرت لوط علیه السلام خیرې کوي قال رب انصرني على القوم المفسدين ویلی لوط علیہ السلام اے زما پروردگارا اے زما ربا زما تعاون او امدادو کی علی القوم المفسدین پدې پاسد قوم باندې پدې ناکار قوم باندې پدې غلط قوم باندې الله زما تعاون او فرمایي او الله رب العزت داغه دعا قبول کړه او جبريل علیہ السلام راغې او دا پنځه کلیو غټ او یو داغه مرکزی خارو صدوم به هغه ته لاو نو بس دای په وزر کې راسي چت کړه اسمان ته ورسول به راځه وو اوس الته تور ډنډرا دا کلو په هغه باندې تور ډنډ دی او د بحر میت ورته وایي بحر مردار داغه حصه ګرځېدلې ده او داغه تکي توري غوندي وبدي او مولانا مودودي رحمت الله علیه دا لیکلي دي چې پای کې اوس خلک ودای نه کوي او داغه آبادو داغه پکې روزي او دا سي ګندا د ګندو وبدي چې پای کې ژوندې شي نه پای میان پکې او دا پکې دا د اوبو دا زناور جي دا پکې نشته داسې دا دې آیاتونو ترجمه مې درته وکړه دې کې یو څو خبرو لا زمونږ توجه الله پیدا کړه یو دا تقریر النبوت المحمدیه یو په دې کې ثبوت د نبوت د حضرت محمد اوشو په ذکر د دې قصو کې ځکه دا قسم قصې بیانول دا بغیر د وحی نه کېږي که تا نه 1000 کال او 2000 کال مخکې یو قوم تېر شوی دی او تاریخ نشته او ته د هغې د من نه تر عنه پورې ټکې ټکې ووې نو دا بغیر د نه کېږي چې دا د وحی الهي ده حضرت محمد ته کېږي ځکه دا د الله واقعي آخري پیغمبر دی او نمبر 2 تسلیت الرسول من اجل ما يعانى من المشركين من كفر وعناد ومطالبة بالعذاب نمبر 2 پیغمبر خدا ته تسلی ده دا دی وجنا هغه چې مشکلات برداشت کړي وو د کفر نه د عناد نه او د مطالبه د عذاب نه نو پای کې یو قسم له تسلی ده چې یوازې تا ته یو قریش نه وایي چې عذاب راوله بلکې قوم لوط هم دا مطالبه کړې وه او نمبر 3 قبح الفاحشه وحرمتها د زنا ناکاری او داغه حرمت واسوأها او داغه ناکار واسوأها فاحشه اللواط او په ټول کې زیاته ناکاره فاحشه د لواطت ته استعمال د لکانو ده او سړو ده نمبر 4 وجوب اقامه الحد على اللوطي دا رای ده د بعض علما دا وایي چې دې له به سړی حد ورکوي په فاعل باندې او په مفعول باندې دواړو له به حد ورکوي لأن الله سماها فاحشه او سمي الزنا فاحشه ووضع حدا للزنا فالقياس تقاس عليه قياس په دې باندې قياس کېدی شي او وقد صرحت السنه بذلك فلا حاجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې لپاره داسې قصاص نشته خو د دې خبره دا ده چې د غر سر ته به وخېجوئ او د هغه ځای نه بیا راورغړوئ ځکه چې لوطیان الله رب العزت د خپلو کلو سره د جبریل په وزر باندې اسمان ته ورسول د هغه ځای نه رانسکو کړل پاسه پرې کانو باران نو بعضې خلک وایي چې ابو حنیفه په دې باندې قایل نه دی چې لوطي ته یې حد ورکړی شي هغه وله داسې حد ورکوي چې څنګه وله الله ورکړی دی ته وایې نه دغه نه کوي او یې غره ته یې وخېجوئ او راده یې کوي داسې نه چې ته به په درو باندې وهي او یا دا دی چې ته به رجم کوي نه بس ته غره ته یې وخېجوئ او ویرغړوئ او د شان یې په ګټو ولئ دا حد نه یست خو حد هغه یې کې نه دی راغلی ځکه خو دلته جزایري ویل چې تقاس علیه دا په زنا باندې قیاس کوو پوهېږئ په دې باندې دا
او اخري خبره التحذير من البعث من العبث والباطل قولا وعملا. دریم پنځم دا ير ورکول د عبث کارونو د باطلو کارونو نه خبر یو کا عملی او خاص کر به په مجالسو کې او په زینو پر جمع کېدلو کې یو بل په مخ کې ګناه کارونه کول دا ډېر ناکاره عمل او دا دونه بې غیرته قومو لس ناکاره عملونه دي قرآن شمارلي دي. ورته یو مجلس کې ناست نو لنګونه به یې لیکلي دا شرمګاونه به یې ښکاره کړي د انسان یو دا عمل نکریزې به هم دوی په ځان باندې پورې کولې د نکریزو استعمال به هم کو او دوی به په دې مجالس کې یو په بل په کې دا پیزونه ماچول دی بې غیرت او لس ناکاره عمل لس ناکاره عمل ما تاسو ویل چې سړی یو ناکاره کار کوي نو پوه یار په نورو کې پروت دی بیا. الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي او دې سره سره دې الله موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام دې الله په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي چې له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي کبد قسمت الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټول نه راضي شي خاتمه دې الله زموږ ټول